السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عزتمندو تاسو دغه جومات کتلی شئ، دې ته مسجد الفتح ویل کېږي چې په کوم کې نبی علیه الصلاة والسلام د غزوه احزاب په موقع باندې دلته موجود و. په دې ځای کې نبی علیه السلام موجود و. دا لاندې چې کوم ځای ښکاري دغه ځای دی، په دې کې سلمان فارسي رضی الله تعالی عنه موجود و. یعنی دلته 7 مساجد چې کوم دی هغه موجود دي. دغه رنګې دا غټ جومات چې کوم ښکاري دا حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د هغه په نوم باندې یادېږي. دغه مخامخ چې کوم د جومات ښکاري دا غالبا د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی په نوم باندې یادېږي. دغه رنګې دا مخامخ چې کوم د چاردیوالي ده، نو دغلته دې ووایي چې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی په نوم باندې جومات منسوب و، خو هغه چې کوم دی بیا هغه شهید شوی دی. دغه رنګې په هغه خیري ځای کې چې کوم دی یو تور جنګله ښکاري، دغلته چې کوم دی هم یو جومات و، او دغه رنګ یو د خوا سیټ دی یو بل جومات دی چې هغه به زه کوشش کوم د دې انسان څخه در وښیم. هغه د انسان څخه ښکاره شو د سپین دغه سره جوخ هغه مخامخ دغه چې کوم دی غالبا حضرت علي رضی الله تعالی ته دی نسبت کولی شي. نو دغه جوماتونو او د غزوه احزاب یا غزوه خندقو دا څنګه راغلی نو په 15 هجري کې چونکې دغه بنو نذیر دغه د یهودو غټ غټ قبیلې وي، نو د دغوی د وجې چې کوم دی دا راغلی او د دغه یهودیانو سره د قریشو چې کوم دی ملاسو چې هغوی د مسلمانانو خلاف چې کوم دی هغوی راپاسي او مسلمانان هغوی ناکامه کړي. نو په دغې لحاظ سره بیا چونکې بنو قریظه دا هم یو قبیله وه، دیو د مسلمانانو سره دا واده کړې وه که چېرې جنګ وشو موږ به ستاسو مرکزتیا کوو، خو بیا هم هغوی خپله واده ماته کړه او هغوی چې کوم دی د دغې کافرانو سره مرکزتیا وکړه. نو بیا دغه صحابه کرامو او دیو مشوره وکړه نبي علیه الصلاة والسلام، نو دیو دلته د خندقونو چې کوم دی مشوره ورکړې شوه چې دلته ځای په ځای باندې خندقونه غټ وکنستلی شي، نو کافران به بیا هغې نشي راوړېدلی. او په دې کې چې کوم دی دا مشوره د سلمان فارسي رضی الله تعالی عنه وه او د هغې په نوم باندې دا جومات چې کوم دی یادولی شي. نو هغه شان وشوه، الله رب عزت مسلمانانو په آخر کې فتح ورکړله، مسلمانان چې کوم دی هغه جنګ ګټلی دی. دغه رنګې د دې مبارک کې په 21 سپاره کې سورة الاحزاب هغه هم نازل شوی دی. په دې کې الله رب عزت فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. په دغه وخت کې چې کوم دی هغه مسلمانان ازمایلی شول او دی وژړغولی شول په ژړغولو سره. کافران د پاس طرف نه راغله، د لاندې طرف نه راغله. نو په دغه وخت کې چې کوم دی هغه ظاهر کې یره په دیو باندې راغله، خو الله رب عزت بیا مسلمانانو له فتح ورکړله او هغوی چې کوم دی دغه جنګ چې کوم دی ګټلی دی. د کافرانو لښکر چې کوم دی هغه 10,000 پورې و او د مسلمانانو لښکر چې کوم دی 3,000 پورې و، خو بیا هم مسلمانانو هغه جنګ ګټلی دی او الله پاک دغه مسلمانان چې کوم دی کامیاب کړي دي. نو تاسو بیا هم د دغې جومات چې کوم دی هغه زیارت کولی شئ. مسجد عثمان رضی الله تعالی عنه په نوم باندې یادېږي.